بسم الله الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم. تاسو ګورئ د وخت کې زما چینل الیاس بایوکیم. ډیر ویورز د لیکچر کې به مونږه د جنرال ساينس بایولوژي او کیمستري چې دا د هغې نه امپورټنټ ام سی کیوز چې دی هغه وکوو. اوس دا چې کوم ام سی کیوز دي دا څه دي امپورټنټ دي څومره چې کمپیټیټیو او ټیچینګ ایگزامز دي د هغې دپاره. دې نه علاوه نرسز کوم جابس چې دي یا پیرامیډکس کې چې کوم جابس دي د هغې لپاره څه دي امپورټنټ دي. یا دې نه علاوه پی ایس ټي سی ټي ډي ایم پی ټي او ایس ایس ټي بایولوژي کیمسټري د هغې لپاره هم امپورټنټ ام سی کیوز چې دی نو هغه دي. راځئ چې موږ خپل د لیکچر سټارټ چې دی هغه واخلو. What is the basic unit of heredity؟ یعنې کومه heredity چې ده د هغې بیسیک یونټ چې دی هغه څه دی. پهله خو موږ دا وپېژنو چې دا هیریډیټي چې دی څه ته وایي. هیریډیټي مطلب څه دی. موږ جینیټکس چې دی په بایولوژي کې هغه سټډي کوو. جینیټکس چې دی هغې کې موږ څه وایو چې د سټډي آف هیریډیټي اینډ ویریشن از کالډ جینیټکس. اوس هیریډیټي چې ده هغه څه دی. کله چې د مور او پلار نه بچو ته آف سپرینګ ته کوم کریکټرز ټرانسفر کېږي نو هغې ته موږ څه وایو هیریډیټي وایو. د هغې بیسیک یونټ چې کوم دی هغه څه دی نو هغه جین دی. جین از د بیسیک یونټ آف هیریډیټي. ټیک دی. ورته موږ وراثت چې دی هغه هم چې دی وایو پښتو کې اردو کې. ټیک او جینز چې دی دا بیسیکلی د ډي ان اے څه دی یو سیګمنټ دی یو حصه ده. ټیک اچھا کوېسچن نمبر 2 وټ از د پاور هاوس آف د سیل. اوس سیل چې دی موږ وایو بیسیک یونټ آف لایف. ٹھیک ہے د لایف بیسیک یونټ چې دی هغه سیل دی. دې ته موږ اردو کې خلیه چې دی هغه وایو. نو اوس د دې سیل پاور هاوس چې دی هغه څه دی. د سیل پاور هاوس چې دی هغه دی مایټوکونډریا. why it is called power house of the cell؟ ځکه چې it generates the energy. دا داسې انرژي جنریټ کوي کوم چې څه ده ضروري ده د سیل د سروایول لپاره او د فنکشنینګ لپاره. نو دې وجې نه دې ته څه ویلی شي دې ته پاور هاوس آف د سیل چې دی هغه ویلی شي. which vitamin is also known as sunshine vitamin؟ کوم ویټامین چې دی هغې ته sunshine vitamin چې دی هغه ویلی شي نو هغه ویلی شي جي ویټامین ډي ته. ټیک ہے بیکاز ځکه چې دا هیومن باډي چې دی دا پروډیوس کوي کله چې دی سن ایکسپوجر چې دی هغې ته څه وکړي ریسپانس چې دی هغه وکړي. ټیک ہے کوېسچن نمبر 4 which blood group is a universal donor؟ کم یو بلډ ګروپ چې دی هغه یونیورسل ډونر دی. نو او نیګیټیو چې دی هغه څه دی هغه یونیورسل ډونر دی. ځکه چې هر یو کس چې دی هر یو بلډ ګروپ چې دی هغه رډ بلډ سیل چې دی هغه څه کولی شي ریسیو کولی شي د او نیګیټیو د ډونیشن نه. which organ produce insulin؟ کوم ارګن چې دی هغه انسولین چې دی هغه پروډیوس کوي. کوم چې بلډ شوګر لیول چې دی هغه څه کوي هغه پای کار کوي. ٹھیک ہے نو کریکٹ آنسر چې دی هغه دی آپشن نمبر بی پنکریاس. پنکریاس چې دی هغه انسولین څه کوي پروډیوس کوي. what is the which part of the plant mainly responsible for photosynthesis؟ د photosynthesis لپاره کوم یو پارت چې دی د کوم یو حصه چې ده د بوټي هغه څه ده مینلی ریسپانسیبل ده. نو photosynthesis دا یو عمل دی دا هغه عمل دی چې دې کې کوم گرین پلانټس چې دي هغه څه کوي څومره چې گرین پلانټس دي هغه خپل فوډ چې دی هغه پریپیر کوي تیاروي د پریزنس آف سنلایټ واټر اینډ کلوروفیل. کاربن ډای اکساید واټر د څه کې ریاکشن کوي او دې لپاره کوم کیټلیسټ چې دی هغه کلوروفیل دی پلس سنلایټ د نور رڼا چې ده هغه ده. نو کوم یو حصه چې ده د بوټي هغه څه ده ریسپانسیبل ده نو هغه د لیوز. ځکه لیوز چې دی د څه کوي سنلایټ چې دی نو هغه لیوز ته راځي. ټیک ہے لیوز کې کلوروپلاست کم پیګمنټ چې دی کلوروفیل یې هغې کې نو هغه څه کوي ابزارب کوي. ټیک ہے کوېسچن نمبر 7 what is the normal pH of human blood؟ د انسان کم وینه چې د خون د هغې نارمل پی ایچ چې دی هغه څومره دی نو هغه دی 7.35 نه واخله
د 7.45 پورې. نو دلته کې زموږ سره آپشن 7.4 دی، نو کریکټ انسر به دا وي. خو که دې نه علاوه تاسو ته داسې درکړي 7.35 نو واخله د 7.45 پورې. ټیک ہے. What is the main function of the kidney? kidney کوم ګرده چې ده د ګردې مین کار څه دی؟ ټیک ہے. کوم مین فنکشن چې وي هغه څه دی؟ یورینیشن دی، ریسپایریشن دی، سرکولیشن دی یا فلټریشن اف بلډ. نو کریکټ انسر دی آپشن نمبر ډی، فلټریشن اف بلډ. اچھا the largest bone in the human body is انسان جسم کې کوم غټ هډوکی چې دی هغه کوم یو دی؟ نو هغه که تاسو دلته کې تاسو د ډنچه وګورئ دا ځای چې کوم دی تای چې ورته مونږ وایو. ټیک ہے. او د دې بون نوم چې دی هغه د پیومر چې دی اټ از د لانګیسټ بون، لارجسٹ بون، ټول نه غټ بون چې دی هډوکی چې دی د انساني جسم کې. blood is transported away from the heart by اوس وینه چې کوم ده خون هغه وایي د زړه نه چې کوم دی لرې وړي د بدن نورې حصو ته، هغه کوم یو لکه باډي ته وړي. د جسم نورې حصو ته چې کله د زړه نه وینه سپلای کېږي وړي د هارت نه، نو هغه به کوم یو وي؟ هغه وي چې هغې ته آرټریز ویلی شي. ټیک ہے. او یاد ساتئ دا پوینټ چې کله د جسم نه واپس وینه چې ده هغه چېرته راځي؟ هغه هارټس ته راځي. نو هغه به د چا په ذریعه راځي؟ هغې کې چې کوم بلډ ویسل دی نو هغه دی وین. اوس یو خبره یاد ساتئ څومره چې آرټریز دي هغه به اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه کیری کوي. ټیک ہے. اکسیجنیټډ بلډ علاوه د یو آرټري نه چې دا هغې آرټري نوم چې دی هغه څه دی؟ هغه دی پلمونري آرټري. پلمونري آرټري چې دی هغه به څه وکړي؟ هغه به داسې کوي چې هغه به ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي. د دې نه علاوه چې څومره آرټریز دي هغه به اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه کیری کوي. دغه شانتې څومره وین چې دي هغه به څه کوي؟ ډي اکسیجنیټډ بلډ کیری کوي. علاوه د یو وین نه د هغې نوم دی پلمونري وین چې هغه به څه کوي؟ هغه به اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه د لنګز نه راوړي چاته؟ هارت ته. دې باندې مونږ هغه په ډیټیل باندې په دې څلور واڼو باندې بحث کړی دی. د جنرال ساینس کم پیله لیکچر چې دی د ایم سی کیوز نو هغه تاسو وګورئ، دې باندې به تاسو ته بیا آیډیا راشي. اچھا what name the scientist who invented periodic table؟ هغه کوم ساینټیست دی چې هغه پیریاډیک ټیبل چې دی هغه انوینټ کړی و؟ ټیک دی. نو هغه دی منډلیف چې دی هغه ساینټیست دی چې هغه پیریاډیک ټیبل څه کړی و؟ انوینټډ کړی و. ټیک ہے. what is the SI unit of temperature؟ SI unit مطلب سیسټم انټرنیشنل کم یونټ چې دی هغې کې د ټمپریچر چې دی هغه یونټ څه دی؟ د ټمپریچر یونټ چې دی هغه دی کیلوین. ټیک ہے. آپشن نمبر اے. the process of turning milk into curd پایونه چې دی ماسته جوړي چې کله جوړ شي دا کوم یو چینج دی؟ فزیکل دی، کیمیکل دی یا بوث اینډ دی؟ نو اټ از ا کیمیکل چینج. ټیک ہے. کله چې د دود نه څه جوړیږي؟ دود چینج شي ټرنینګ انټو کرډ دهی ته، دا یو کیمیکل چینج چې دی هغه دی. هو از د فرست ټو پرپوز اټامیک تیوري؟ د اټم کوم تیوري چې دی هغه ټول ناولنۍ چا پرپوز کړې وه؟ نو اټ از پرپوزډ بای جان ډالټن پرپوز کړې وه. اچھا د سمبل فور ګولډ از؟ ګولډ چې دی د هغې سمبل څه دی؟ نو هغه ایرم اے یو. ټیک ہے. اے یو از د سمبل فور ګولډ. ټیک ہے. اچھا کوېسچن نمبر 16 what is the pH of neutral solution؟ کوم نیوټرل سلیوشن چې دی د هغې پی ایچ چې دی هغه به څه وي؟ نو نیوټرل سلیوشن دپاره کوم پی ایچ چې دی هغه وي 7. د 7 نه که موږ دې سایډ ته راځو نو بیا به اسیډیک وي، او که دې سایډ ته راځو نو بیا به الکلاین یا بیسک سلیوشن چې دی هغه به وي. کوېسچن نمبر 17 who coined the word atom؟ د اټم ورډ چې دی دا چا انوینټ کړی یا میډ اپ؟ ټیک ہے. نیوټن، تامسن، رذرفورډ یا ډیموکریټس؟ نو اٹ از انوینټډ یا کوائنڈ بائی ډیموکریټس. ٹھیک ہے. آپشن نمبر ڈی. وچ گیس از فلڈ ان د بلون؟ بس بلون تاسو وینئ غباره چې کوم ده هغې د کوم ګیس نه چې کوم دی ډکه شوې وي. ټیک ہے. نو اٹ از فلډ وذ د هیلیم. ګیس نه چې دی هغه فلډ شوي وي. ولې هیلیم چې دی اٹ از لایټست دین ایر؟
دا د هوا نه چې کوم دی هغه سپک دی او دا نان انفلیمیبل دی. ټیک ہے. which acid is present in vinegar؟ سرکه چې کوم دا نو هغې کې کوم اسید چې دی هغه پرزنټ وي نو اسیټیک اسید. کریکټ انسر چې دی آپشن نمبر سی اسیټیک اسید. which is the king of the metals؟ metals چې څومره دي فرای ټیبل کې king چاته ویلی شي؟ کوم یو میټل ته چې دی هغه king ویلی شي؟ king ویلی شي ګولډ ته. تاسو وګورئ ګولډ چې دی هغه څومره قیمتي دی، څونه سره زر چې ورته موږ وایو نو هغه څومره قیمتي دی. ټیک ہے. او څومره ګران چې دی هغه میلاویږي. نو ډیر ویورز دې لیکچر کې موږ 20 MCQs وکړل. 10 MCQs موږ د بایولوژي نه وکړل، د بایو پورشن نه، او 10 چې دی هغه د کیمستري پورشن نه چې دی هغه وکړل. انشاءالله بیا میلاویږو نوي لیکچر کې نوي ټاپک سره. السلام علیکم.